بعض بزرگان د 15 شعبان د پاره یو وظیفه خي د 15 شعبان ماښام منځو شي سورت یاسین به 3 ځله ووایې یو ځل په دې نیت باندې ووایه چې الله زما عمر کې خیر او برکت واچي عمر مې زیات کړي عمر کې به د خیر او برکت واچولی شي سورت یاسین یو ځل په دویم ځل به سورت یاسین دې دپاره وې چې هر قسمه بلاګانې او مصیبتونه په ما راځي نو د هغې نه مې د الله بچ کړي نو هر قسمه سختی تکلیف مصیبتونه د هغې نه د بچاوي دپاره په دې نیت سورت یاسین به په دویم ځل ووایې او په دریم ځل به بیا سورت یاسین په دې نیت ووایې چې د الله نه غیر بل چاته محتاج نه شمه هیڅ چاته به حاجتمند نه نو 3 ځله سورت یاسین ورپسې بیا یو دعا ده نو هغه دعا به وې نو راتلونکي کاله پورې ښه په خوشحالۍ به وخت تېرېږي او هېڅ قسم تکلیف به درته نه رسېږي دا یو اسانه وظیفه ده په کال کې یو شپه ده 3 ځله سورت یاسین او دقه دعا اوس 15 شعبان کلندر په حساب باندې او یا د اخبار په حساب باندې د جمعې شپه راځي خو زمونږ د دې لیدو کې کله کله فرق راځي څوک وایي دا خو نن نه ده پرون وه نو زه خیر ته ورسره احتیاطاً د زیارت شپه م یو ځای که د زیارت په شپه م دا وظیفه وکړه او د راروانې جمعې په شپه باندې هم دا وظیفه وکړه نو عمر کې به د الله خیر او برکت واچوي د هر قسمه بلاګانو مصیبتونو نه بچ شي او د الله نه غیر چاته به محتاج نه ټول ضروریات به د الله